که چېرته تاسو باندې دا اعتراض څوک وکړي د درود شریف متعلق چې یاره دا درود شریف خو عبادت دی، نو تاسو بیا دا په پیغمبر علیه السلام ولې وایئ؟ عبادت خو د الله پاک کېږي، د بنده نه کېږي. نو بیا دا په پیغمبر علیه السلام باندې ولې لېږئ دا درود شریفو؟ نو جواب دا دی چې ته ووایه چې یاره دا سلام چې مونږ چې په یو بل باندې دا مسلمانان یو بل سره میلاویږي، السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو، دا وایي، نو دا سلام عبادت دی که نه دی؟ نو هغه به وایي چې عبادت دی. نو ته ورته بیا ووایه چې کله دا سلام عبادت دی، نو عبادت خو د خدای پاک کېږي. لکه تا چې څنګه په موږ باندې سوال وکړو، نو بیا دا سلام په بنده باندې ولې اچوئ؟ نو چې تا له کوم جواب درکړي، نو اقا جواب د چې په موږ باندې کوم اعتراض کړی دی، هغه د دغه اعتراض جواب هم دی چې هغه دا دی چې دی به دا ووایي چې یاره دا ټیک دا سلام عبادت ته، عبادت صرف د خدای پاک کېږي، د بنده عبادت نه کېږي، خو مشروع دی په بندګانو. سلام عبادت دی خو مشروع دی اچولې په بندګانو، یعنې د الله پاک د طرف نه دا حکم دی چې تاسو به دا سلام مطلب دا دی په یو بل باندې اچوئ. اگر چې د خدای پاک عبادت دی خو اچولې په یو بل باندې جایز دی د سلام. نو ته ورته ووایه چې دغه رنګې درود شریف دام عبادت کې، عبادت صرف د خدای پاک کېږي خو مشروع دی په نبی علیه السلام، یعنې د پیغمبر علیه السلام باندې دې لېږل جایز دی او د خدای پاک د طرف نه حکم دی چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. تاسو په پیغمبر علیه السلام باندې الله پاک فرمایي صلات و سلام لېږئ. نو ته ووایه ټیک ده، څنګه چې سلام عبادت دی خو مشروع دی او جایز دی په بندګانو باندې اچول، دغه رنګې درود شریف هم د خدای پاک عبادت دی خو پیغمبر علیه السلام باندې دې لېږل جایز دی او د خدای پاک د طرف نه حکم دی. او د پیغمبر علیه السلام دا ارشاداتو نه معلومیږي چې ما باندې درود شریف را لېږئ. لکه دا خبره فضایل درود شریف کې احادیثو مبارکو کې وضاحت سره ذکر شوې ده. مخکې چې کوم فولډر هغه ما اپلوډ کړی دی، هغه تاسو وورئ، نو انشاءالله تاسو ته به د هغې مختصرا جامع طریقې سره د هغې فضایلو باره کې څه ناڅه میلو شي.